بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ستاسو کوربه عمر خاکسار. کتونکو، دا وخت کې په تحصیلي رستم کنسپټ سکول رستم کیمپس کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته ده، د دې کنسپټ سکول پرانسته چې کېده، نو د دې ذمه دارانو دغه خبره کړې وه، د دې دغه میشن و چې موږ به دلته کې په سکول کې طالب علمانو ته د دنیاوي زده کړو سره سره دیني زده کړې هم ورکوو. نن په باقاعده توګه د قرآن اکیډیمیا پرانسته وشوه. د پرانستې حوالې سره د یو تقریب تابعه هم شوې وه چې په هغې کې مشر میلمه شیخ القرآن مولانا شازمین صاحب و. دلته کې چې کوم تقریب وشو، هغې ته د سکول ډایرکټر صاحب، د سکول پرنسپل صاحب او دغه شانتې ماشومانانو تقریرونه، نعتونه، تلاوتونه هم وړاندې کړل. دا وخت را سره د دې تقریب مهمان خصوصي جناب شازمین صاحب ولاړ دی. دې سره خبرې اترې کړو چې د طالب علمانو دپاره د دنیاوي زده کړو سره سره دیني زده کړې څومره ضروري دي. د کنسپټ سکول آغاز او ابتدا کله کوله، نو موږ دا ویلي وو د الله فضل دی چې دا به یو داسې مثالي اداره وي چې دې کې به د دین تعلیم هم وي، او انشاءالله د عصري علومو سره سره به دلته د دین تعلیم هم وي او د قرآن باقاعده خدمت به کېږي. او په هغې سلسله کې د الله فضل نن د قرآن اکیډیمیا آغاز او افتتاح وشوه. نو موږ د الله ډېر مشکور یو او دا به یو داسې مثالي اداره انشاءالله چې د دین خدمت به هم کوي او د ماشومانو عصري تربیت به هم انشاءالله کوي. څنګه چې تاسو خبره وکړه، نو قرآن خو هغه کتاب دی چې دا موږ لپاره وخت کې ضروري دی، او دا قرآن یوازې د دین کتاب نه دی چې موږ دا وایو چې بس څنګه چې ما په خپل تقریر کې خبره وکړه چې موږ تقسیم کړی دی چې یو د دنیا تعلیم دی او یو د دین تعلیم دی. قرآن هغه کتاب دی چې دا د دین هم موږ ته زده کړه راکوي او د دنیا هم راکوي. او په دې خبره باندې د الله فضل موږ پوه یو چې چا د قرآن سره مینه کړې ده، محبت یې کړی دی، د قرآن خدمت یې کړی، قرآن سره تعلق دی، الله رب العالمین د خلکو له ښکلی ژوند ورکړی. څنګه چې الله قرآن کې وایي چې فلنحینه حیاتا طیبه، موږ به دې خلکو له ښکلی ژوند ورکوو. او چې چا د قرآن نه روګرداني کړې ده او د قرآن په احکاماتو باندې عمل نه دی کړی، نو الله فرمایي هغه له به زه تنګ او لنډ ژوند ورکوم، په ژوند او زندګۍ کې به یې څه خیر او برکت نه وي. دې وجې نه موږ دلته انشاءالله باقاعده طور باندې آغاز وکړو د قرآن اکیډیمیا. او انشاءالله زموږ میشن دا دی چې دا اداره کنسپټ سکول د علماو په سرپرستۍ کې چلیږي. او انشاءالله زموږ کوشش به دا وي د الله په فضل باندې چې دلته به موږ د یو ماشوم نه با اخلاقه بچی جوړو، د یو ماشوم نه با ادبه بچی جوړو، او انشاءالله د یو ماشوم نه به یو مسلمان قاری او حافظ به انشاءالله جوړو، او د یو ماشوم به دینی تربیت هم کو او دغه دنیوي تربیت هم کو انشاءالله. ډېره مننه. ګرانو کتونکو، تاسو د مهمان خصوصي مولانا شازمین صاحب خبرې واورېدې. دا وخت را سره د سکول پرنسپل رفیع الدین صاحب ولاړ دی. دې سره هم خبرې اترې کوو. رفیع الدین صاحب، دا نن چې د قرآن اکیډیمیا پرانسته وشوه، دې کې به څه ښودلي کېږي ماشومانو ته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو ستاسو د راتګ ډېره زیاته شکریه ادا کوم. قرآن اکیډیمیا دا د کنسپټ سکولز یو میشن دی، او دا قرآن اکیډیمیا مونږ چې کوم دی د دې نور پرایویټ سکولونو نه مونږ د دې په وجه باندې مختلف یو. کله چې مونږ د دې کنسپټ چین آغاز وکړو دلته او رالو، نو مونږ د دوی دا یو خوبي لیدلې وه چې دوی په دنیاوي تعلیم سره سره په دیني تعلیم باندې هم ډېر زیات فوکس ورکوي او یو اهم خپل میشن او یو خپل حصې ګڼي چې هغه د قرآن اکیډیمیا په شکل کې دی. په دې قرآن اکیډیمیا کې مونږ سره ماشومان د پری پرایمري سیکشن کلاس 3 د پورې چې کله دوی رسي، نو دوی مونږ سره ناظره دلته ویلي وي. کو دا ناظره دوی بهر مدرسو دغه کې ویلي وي، نو هم څه دغه نه وي، خو مونږ یې د خپل روټین سره چې کوم دی مونږ سره به خامخا دلته یو ځل ناظره وایي. بیا د کلاس 3 نه اپورډ چې کوم دی، نو مونږ سره تر 6 کلاس ته چې کله دا ماشوم رسي، مونږ سره نو د حفظ مکمل کړی وي. او دې سره سره چې کوم دی هم په دې قرآن اکیډیمیا کې د تربیت کېږي. مونږ سره الحمدلله یو ډېر زبردست او ډېر تکړه کاري صاحب دی، علم یې هم کړی دی، او هغه خصوصا چې کوم دی نو په تربیت باندې ډېر زیات فوکس ورکوي. نو د دې وجې مونږ وایو چې هم په دې کنسپټ سکول کې به تاسو ته د دنیاوي تعلیم سره سره دیني تعلیم هم میلاویږي. دا وخت را سره د کنسپټ سکول رستم کیمپس ډایرکټر جناب نوید عباس صاحب موجود دی. دې سره هم په دې حوالې سره خبرې اترې کوو. ډېره مننه. نن چې ستاسو سکول کې کوم تقریب وشو د قرآن اکیډیمیا حوالې سره، د هغې افتتاح وشوه، نو دغه پراپر کلاس د دې نه شروع شو. دا د طالب علمانو دپاره څومره ضروري دی، او دلته کې چې څوک سبق وایي او بیا د دې ځای کې هغه 5م جومات یا 6م جومات یا دغه شان نور د دې ځای نه وځي، نو هغه به څومره دیني زده کړې ترلاسه کړي؟ ډېره مننه عمر خاکسار صاحب چې تاسو موږ له ټایم راکړو. قرآن اکیډیمیا خو د کنسپټ سکولز کریکولم یو حصه ده، او د دې مین مقصد هم دا دی چې
ډېر پیرنټس به داسې وو چې هغوی به وي چې یاره مثال په طور سکول کې خو دې ته دنیاوي تعلیم ورکړل کېږي خو د اخروي تعلیم دپاره بیا دې سره ټایم نه وي مازدیګر ماښام ټایم کې یا دې ډېر فیډ اپ وي ستړي وي په سکول کې یې نه پس ټایم نه میلاویږي د هغې دپاره کنسپټ سکول خصوصي دا قرآن اکیډیمیا په کریکولم کې شامله کړې ده او د دې مین مقصد هم دا دی چې یو ماشوم چې دی د دنیاوي تعلیم سره سره اخروي تعلیم او خاص طور باندې قرآن کریم په هر لهجه کې لوستل د دې حفظ کول د دې ناظره د دې تجوید د دې مشق د دې حدر او دا بیا بل ته رسول هم دغه څیزونه په دې کې شامل دي او دې کې دا خبره ده چې صرف د قرآن اکیډیمیا کې صرف قرآن کریم نه دی بلکې دې کې داسې احادیث دي ډیلی روټین چې هغه زموږ دپاره ضروري دي په دې کې تقاریر دي په دې کې مکمل د اسلام ریپرزنټیشن دی زه به دا ووایم دا ماشوم بیا مثال په طور اف ایس سی وکړه دی بهر لاړو دی به سکالرلی ډیبیټ څنګه کوي په دې څیزونو باندې او د اسلام چې کوم پازیټیو سایډ دی هغه به څنګه خلکو ته شو کوي دغه ټول څیزونه په دې کې د قرآن اکیډیمیا کې موږ سره موجود دي او انشاءالله په دې باندې موږ کار کوو زموږ په زیر نگرانۍ کې انشاءالله څومره تحصیلي رستم ولس ته هغې دپاره څه پیغام ورکوي تحصیل رستم چې څومره عوام دی نو هغې ته زموږ دا خواست چې تاسو اینی ټایم وزټ کولی شئ زموږ کیمپس ته تاسو راتلی شئ زموږ قرآن اکیډیمیا تاسو چک کولی شئ زموږ چې کوم انداز دی د حفظ هغه د مدرسو نه بالکل بدل دی مدرسو کې چې کوم حفظ کېږي او دلته چې کوم حفظ کېږي دې کې ډېر فرق دی دلته یو کتابچه میلاویږي د خصوصا د حفظ دپاره په ډیلی روټین کې چې مثال په طور اوس یو ماشوم دی هغه یو سټارټ نه حفظ سټارټ کو دی به څو رکو وای او دی به نیمه سپاره په څومره ټایم کې یا به دی به سپاره په څومره ټایم کې کور کوي نو 3 کاله دی میاد مقرر کړی شوی دی انشاءالله د 4th کلاس نه والي تر 6-7 کلاس پورې دی چې کله 6-7 پاس کوي دی به انشاءالله چې یو حافظ قرآن ومي دې سره سره ډیره مننه ګرانو کتونکو تاسو د کنسپټ سکول رستم کیمپس ډایرکټر جناب نوید عباس صاحب او پرنسپل رفیع الدین صاحب او دا نن چې کوم تقریب وشو د هغې مهمان خصوصي مولانا شازمین صاحب خبرې ترې اورېدې یقینا چې کنسپټ سکول په صحیح معنو کې او په عملي طور باندې دلته کې طالب علمانو ته د دنیاوي زده کړو سره سره دیني زده کړې هم ورکوي او د کنسپټ سکول ذمه داران دغه دعوه کوي چې زمونږ ماشوم دلته کې په کنسپټ سکول کې هغه وم جومات پاس کوي نو دی به حافظ قرآن هم وي همدلته کې زموږ خپرونه سرته رسي خپل کوربه عمر خاکسار له ورکړي اجازت د لوی الله په امان